غیبات باطن مرداره وینه دی. دا روایاتو کې راغلي دي، لکه کوم روایات دي تاسو خدمت کې ما بیان کړو، څه معصوم یې څه غیبات نه ځانونه وساتئ، فانها عذاب کلاب النار، دا د جهنم سپیو خوراک دی. غیبات جهنم سپیو خوراک دی. یعنی که څه غیبات کوم مقصد دا دی چې جهنم سپیو خوراک د زه کوم، همدا یې مقصد دی. د جهنم سپیو خوراک دی. که زه غیبات کوم چې مقصد دا دی چې هغه سپیو خوراک د زه خورم، معمولی خبره نه ده. پس همدې وجې نه پروردګار څه کله موت او غیبات نه منې کوي، نو کوم انداز کې منې کوي؟ قرآن چې لا یغتب بعضکم بعضا، تاسو نه ځنې ځنو غیبات ما کوئ. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا تاسو نه یو کس دا خوښوئ چې هغه خپل مرده ورور غوښه وخوري؟ که څه موت اوسئ تنافر اظهار وکړو، کراهات اظهار مه کړو. قرآن موت اوس طبیعت باندې پوه دی، قرآن ورسته یې فکرهتموه، دې خبرې نه خو تاسو نفرت کوئ، خو دغې خبرې نه نه یوئ خبر چې بل مؤمن ورور غیبات داسې دی لکه خپل مرده ورور غوښه خوري. معمولی ګناه نه دی. قرآن غیبات شهونکي ته چونه څه غیبات کېږي هغه ته یې مرده سره تشبیه ورکړی، و چوک څه غیبات کوي هغه ته یې مرده غوښې خوړونکي سره تشبیه ورکړی دی. قرآن همدې وجې نه څه افلا یتدبرون القرآن، قرآن کې تدبر ویلې نه کوي. دغو خبرو کې موږ ته پکار دی تدبر وکړو. څه غیبات شهونکي ته یې نسبت ورکړی دی مرده سره ویلې، لکه څنګه یې مرده ځانه دفاع نشي کوی، همداسې زه چې چانه لګیا یم هغه ځانه دفاع نشي کوی. لکه څنګه یې مرده نه کومه غوښه څه لاړه شي هغه دوباره بیا نه رزرغونېږي، ویلې څه مړ دی. همداسې چې معاشرې کې د یوه انسان عزت معلوټ کړلو غیبات ذریعې سره، د هغه انسان هغه عزت بیا خپل زوی ته نه رسي، هغه عزت بیا هغه ته نه میلاویږي. پس همدې وجې نه مرده ورور سره تشبیه ورکړی دی. واقعا دغه انسان که غیبت کوي دا داسې دی لکه خپل مرده ورور غوښه خوري. حقیقت کې هم داسې دی، تکلف نه دی، د عین حقیقت یعنی د موت او اعمال باطن دا دی. تجسم اعمال څه موت ای معتقد یو هغه همدې ته دی چې یو عمل یو ظاهر دی یو باطن دی. که موت او قبر کې برزخ کې پکار شي موت ای عمل باطن پکار شي، ظاهر نه. باطن موت سره سره کار دی، باطن موت ته پخې راځي. لکه همدې خبرې طرف ته اشاره کوي پیغمبر اکرم چې کله معراج ته ځي، جنت او جهنم سیر چې کله کوي، یو وخت باندې پیغمبر یو داسې منظر کسي چې یو کس لګیا دی خپل نوکونو سره خپل مخ شوکوي. پیغمبر پوښتنه کوي جبرائیل نه، جبرائیل دا ویلې داسې کوي، دا څه ګناه وایي دي؟ نو جبرائیل ورته یا رسول الله دا هغه کس دی چې دنیا کې خلکو غیبتونه یې کول. و بل ځای کې بیا کسي چې یو کس دی لګیا دی، ځینې روایاتو کې دي چې خپله غوښه خوري، ځینې روایاتو کې دي چې یوه مرده غوښې باندې لګیا دی هغه د خوري. پوښتنه کوي جبرائیل دا څوک دی؟ ته د یا رسول الله دا همغه کس دی چې دنیا کې خپل مؤمن ورور نه غیبت کولو. غیبت اثر اندا دی، د غیبت باطن اندا دی چې غیبت داسې دی لکه خپل مرده ورور غوښه خوري، دې وجې نه دا اوس مردارې باندې لګیا دی. پس واقعا قرآن که یہی سے لا یغتب بعضکم بعضا، دا حقیقت سے غیبت باطن اندا دی بل مردار غوښه خوړل دي یا مثلا مرداري وینې خوړل دي. هغه روایت چې تاسو خدمت کې ما بیان کړلو چې کله عایشه هغې ښځې په باره کې یې چې یا رسول الله قد له سره وړه دی، پیغمبر ورته یې چې عایشه ته یې دغې ښځې غیبت وکړو. پیغمبر هغه نه وروسته عایشه ته چې عایشه لږې الټۍ وکړه. ته د یا رسول الله مچې خوړلې څه الټۍ وکړو؟ ته د څه درته حکم کوم څه الټۍ وکړه؟ کله پیغمبر وینا په مطابق عایشه یې الټۍ وکولې کوشش وکړو الټۍ ورته راغلې، خو هغې الټۍ وکړي هغه بدبوداره وینه ونه راتاله شوه خولې نه، چې ډېره متعفنه وه. پیغمبر ته ویل چې ای عایشه هغې ښځې غیبت اثر انده و چې تا خولې نه دغه وینه راتاله شوه. دا ښه دی چې دغې دنیا کې تا خولې نه دغه تا جسم نه دا وینه راووته، وګرنه یې دې علاج جهنم نه علاوه بل ځای کې نشته. دا یوه واقعه. بل ځای کې مسجد دی، پیغمبر اکرم ناست دی، دوه صحابي څه روایاتو کې نامې راغلي دي، نامې نه خلم خو نامې ګرامې شخصیات دي. هغوی لګیا دي د یوه کس غیبت کوي، خو غیبت یا ډېر غټ غیبت نه دی،
یوه داسې جمله یې چې ما تاسو نظر کې ډېره معمولي دی هغه یو یې بل ته څپلنکی خو ډېر خوبان دی ډېر زیات خوب د کوي اوس څوک څه دې ته کیدای شي چې یو انسان غیبات نه یایي څپلنکی د ډېر زیات خوب کوي خوبان دی یې څه دې جملې اورېدلې سره پیغمبر را پاڅېدو نغان یې راوغوستو هغه دوو ته یې مخ ته کېښلو چې وخورئ دا نغان وخورئ هغوی ونه مطالبه وکړه یا رسول الله ترکارۍ هلته راوړه بغیر څنګه یې ترکارۍ نه بغیر څنګه نغان خوړی شي وچ نغان ته کو ترکارۍ خو تاسو وخوړه سلن خو تاسو وخوړل ته کو یا رسول الله ته مقصد نه خو موږ نه پوهېږو مو چې ته وخوړل سلن مسجد کې ترکارۍ څه کوي ته کو یې پلانکي مؤمن غیبت څه تاسو کول یا مغه غوښه مو خوړه مغه کافي دی د نغان اوسې وخورئ بل ځای دی یو بله واقعه و دې نه بیا نتیجه اخلو یوې ورځې باندې پیغمبر حکم وکړلو چې مدینې کې څومره کسان چې اوسېدونکي یو دا روژه وساتئ مخصوصې ورځې باندې وهوره پورې هغه روژه ماته نه کوئ چې څوک پورې ما درته حکم نه وي کړی روژه یې وساتله یو کس رسي پیغمبر نه اجازت کړي یا رسول الله مو روژه وساتله آیا افطار اجازت راته شته یا نه پیغمبر اجازت ورکوي چې تاسو افطار وکړئ تاسو روژه قبوله ده تاسو افطار وکړئ یو کس رسي سپین ږیری دی یا رسول الله مو محلې کې دوې جلکې دي هغوی یا روژه ساتلې دی خو تا ته راتللې نه د حیا کوي شرم د کوي نه د شي راتلی زه یې رستولی یم هغوی اجازات غوښتلې دپاره آیا هغوی ته اجازات یې څه روژه موته کړي یې څه پیغمبر مخ ونه واړول د بل طرف ته ورته راغلو یا رسول الله مو محلې کې داسې جلکې دي چې هغوی یا روژه ساتلې دی زه یې رستولی یم خپله د شرمېږي نه د شي راتلی آیا هغوی ته اجازات افطار وکړي پیغمبر بیا ونه مخ واړول دریم وارې چې کله بیا ورته دغه جمله تکرار کوي نو پیغمبر دوی چې هغوی سره روژه نه دي ساتلي ته کو یا رسول الله نه مو خپله لیدل خپله مو ولیدې ټوله ورځې روژه وه چې خوراک و چیکاک یې نه دی کړی ته کو نه لاړ شه ته هغوی ته وایه څه لږې الټۍ وکړئ همایشه والا خبره دلته راځي هغه کس چې کله رسي هغو دوو کسانو ته یې هغو دوو ښځو ته یې جلکیو ته چې پیغمبر د داسې چې تاسو الټۍ وکړئ چې کله هغوی الټۍ وکړلې الټیو کې غوښې تیکې راغللې کله راغلو پیغمبر ته یا رسول الله الټۍ وکړې خو داسې غوښې تیکې یې ورکړي ورته کو دغه ټوله ورځې پلنکي مؤمن غیبات کړی دی هغه غیبات اثار دا دی چې هغه غیبات ذریعې سره دوی ټوله ورځې غوښه خوړلې دی نو څنګه یې چې دا مو روژه ساتلې دی یعنی دغه پیغام سره دغه کیسې سره پیغمبر مو ته متوجه کوي دغه خبرې طرف ته چې څه ته دنیا کې وکړل هماغه قیامت کې تا ته کښلای شي دنیا کې که دغو شیانو سره روبرو یې دغو شیانو سره د سر و کار دی نو قیامت کې به اندک دسترخوان باندې کښېني قیامت کې به بیا یې مو ته چوکا څه غیبت وکړي خوراک و چیکاک بې انده وي یوې مردارې غوښې باندې به لګیا وي یوې بدبودارې وینې باندې به لګیا وي تجسم اعمال چې ما ته عقیده د نظریه مې د هغه همدې ته یایي چې کوم عمل دلته وکړي همغه به مال ته کسي مغه به مال ته کسي غیبت همدا دی چې انسان خوراک و چیکاک کوي دنیا کې بیا د انسان غوښه شي یا د انسان مرداره وینه صلوات واستوي محمد و آل محمد نو همدې وجې نه قرآن کریم اشاره کوي ما تاسو کله منې کوي نو دې انداز سم منې کوي چې آیا تاسو نه یو کس دغه خو هغوی چې هغه خپل مرده ورور غوښه وخوري قرآن یې څه دي نه خو تاسو کراهت کوو خو غیبت همداسې دی لکه د خپل مرده ورور غوښې خوړل برابر دی حقیقت کې همداسې دی یعنې تشبیه نه دی ورکړی عین حقیقت همدا دی د حقیقت به کله انسان ته پته لګېږي چې کله دې دنیا نه لاړ شي برزخ کې چې کله انسان وي تجسم اعمال موت او اعمال موت ته مجسم شکل کې راځي هغه باندې حالات کې راځي دا د غیبت یو مضر اثر د غیبت بل مضر اثر دا دی چې معصوم دی چې که چیرې چا غیبت وکړو غیبت یې وکړلو چا نه د هغه څلوېښت ورځې شپې عبادت یعنی الموز و روژه او بل عبادت پروردګار عالم هغه نه قبلوي څلوېښتو شپو پورې مګر دا چې چا نه غیبت کړی دی هغه نه معافي واخلي څلوېښت شپې اوس دې کې هر یو عبادت رسي الموز رسي روژه رسي زکات رسي حسین مجلس رسي سینهزنۍ رسي هر چی رسي صدقات رسي پس دوی قبولیات انحصار څه شي باندې شو څو پورې چې چا نه غیبت کړی دی هغه نه مو معافي نه وي غوښتي خدای سره هیڅ کمای نشته ایو کاس دی لګیا دی پیغمبر په مخ کې سبحان الله تسبیحات یایي پیغمبر ته هیڅ یا رسول الله
دغه موږ ته څه اجر ملويږي؟ نو پیغمبر وته چې دی بدلی کې تو ته آلته بلډینګونه محلي جوړیږي، محلات جوړیږي. او ته کوی رسول الله کوریږي کې زه دوره بشمار او مثلا ډیر زیات بینه موره برته جوړیږي. او ته ها دوره برته جوړیږي. خوشحال شو پیغمبر ورسته و دې چې شری دغه حفاظت یا وکړو، محفوظ دی یا وساتل. او ته کوی رسول الله دا څنګه خبره کوي؟ حفاظت څه دی؟ یو ته کو تک بدرال تسبیح وکي هغه نه به تو ته بنگلي جوړی شي، خو که خپل لوسې بیا برباد نه کیدی زوینه ور و نستوي. ته کو څه مقصد یا رسول الله؟ ته کو مقصد انداز کچيري 14 ورسته تو مثلا چا غیبت وکړلو، هغه غیبت باعث جوړیږي چې تو هغه ټول عملونه برباد کی، تو هغه ټول زحمات خراب کی. پس غیبت بیان مضر اثر داده چې انسان سلویخت شپو پر عبادت نه قبلیږي، چاہے کوم یو عبادت ویلی نه. بل اثر داده معصوم یې چې پروردگار باندې هغه خونه ډیره سخت دي چې هغه کې دغه اهل غیبت کوي. کومې خونې کې چې غیبت کیږي هغه خونه پروردگار باندې ډیره سخت دي. سخت ول یعنی خدای هغه ته رحمت نظر نه کوي. کله خدای رحمت نظر نشي وی خونې نه وچا چې هغه خونه و بیا څنګه برکات ولا زندگی دی رکی. خو وخت ته وړو وړو خبرو ته انسان متوجه نه دی. چې غیبت کولی واجی نه انسان زندگی نه برکات ختمیږي. ویل چې خدای رحمت نظر هغه خونې نه وریا کیږي. چې کله خدای رحمت نظر نشته هغه خونې کې بیا برکات څنګه راځي؟ دای بل اثر داده چې غیبت کولی واجی نه د انسان کوم نیک اعمال دي هغه ضایع کیږي، نیک اعمال ضایع کیږي. روایت الفاظ دي چې قیامت ورځې باندې به یو کس محشر میدان ته راوستای شي، هغه ته به عمل نامه وي چې څوک لپلن کې دی ته عمل نامه دی. هغه کس خپل عمل نامه وکسي اعتراض وکي پروردګار دا کوئی ما عمل نامه نه دی ویلي ته عمل نامه نه دی. دیو جن زه حاجی وم، ذکر بلای وم، زه زوار وم، مدره خواله کړي د غریبانو سره غیبه خو بیا ور کې نه دی لیکلي، یوا خو بیا ور کې نه دی لیکلي. دا روایت الفاظ چې د اعتراض وکيو انسان نو پروردگار طرف نه ندا کیږي ان ربک لا یضل ولا ینسی. ایتو پروردگار نه غلطه کوي نه څه شیونه پویریږي دا ایتو عمل نامه دی. خو پلان کې ورسي تو پلان کې کاس نه غیبت وکړو، غیبت اثر دا وسی تو ټول نیک اعمال یا هغه عمل نامه ته راغله. اقسم مفتی کې خپل نیک اعمال هبل عمل نامه تستول دي. یو بل کس برو واستای شي هغه څه کله عمل نامه پړو کی یو غریب کس کوي هغه باید روز وکي حجونه بور کې وکسي، زیارتونه بور کې وکسي، صدقات بور کې وکسي، خمسونه بوکسي. دا وایي څه اعتراض وکي پروردګار دا په ما عمل نامه نه دی ویل څه دومره دولتمان نه و چې زه څو وارې حج ته لاړ یم. نه زه حج ته سره لاړ نه یم، کربلا ته سره لاړ نه یم، مو سره چا سره خواله نه دی کړی. خدا ټوله خواله دغه کې لیکلې دی د ما عمل نامه نه دی. دي ته به انداشي ویلی شي ان ربک لا یضل ولا ینسی. ایتو پروردگار نه غلطه کوي نه څه شیونه پویریږي دی ایتو عمل نامه دی. پلان کې ورسي پلان کې حاجی ته نه غیبت کولو یا هغه حج ته مفتی کې راغلی دی. پلان کې ورسي پلان کې کربلای ته نه غیبت کولو یا هغه کربلا زیارتونه مفتی کې ته راغلی دی. پس غیبت وکسې 100 منټو خبره دی، 100 منټو خبره دی. خودره زیاد اثرات لري چې انسان زندگی باندې خود اثر دي چې انسان عمل نامه ته اثر رسیږي. صلوات و محمد و محمد. یو عالم دین دی وای اوریدل سپلن کی نامی گرامی شخصیت مانا غیبت کړي دي. نو څه وکړل یو قیمتي تحفه ته یو راکړه گیفت. هغه کی قیمتي شیونه واچول چې زری سره ورواستول سره پلان کی کاستویر هغه ته کله هغه گیفت ملو شو علیم طرفنا هغه حیران شو پلان بیګه په مدینه غیبت کولو دا گیفت کوم عنوان سره راوستول څه شي مناسبات سره راوستول راغلو خپل عالم دین خدمت ته مختونه د کوم گیفت ته نه مو ترغلې دي دې څه عنوان و څه مناسبات یو بغیر د مناسبات نه دا گیفت مو ترستولې دي د کومه مناسبات یو عنوان یو هغه عنوان دا و چې بیګا ته مو نه غیبت کړي دي. غیبت زری سره تو خپل نیک عملونه ټوله مفت کې مو عمل نامې ترستولې دي و مو دا نه غوښتل چې ته ډیر تاون ملو شي عملونه دا ځای شي دی وجنه مو تو سره همدردي زور د پاره ته یو گیفت دروستولو. یعنی غیبت مفت کې خپل اعمال بلتا ورکول دي. مفت کې انسان خپل اعمال زی کوي
صرف 2 منټو یا 3 منټو خوان د پاره لطف د پاره و د غیبات انسان ویلی کوي یا مختلفه وجوهات دي هغه نه یو وجه ده چې خپل بڑوس ختمولې د پاره اسینه کې کوم بڑوس دی چې مثلا چوک لیدای نشي ترکه باندې روان دی هغه ترکهونه برداشت نه کیږي بس څه ذریعہ سره وي هغه عزت کام کی یاد دي خپل ګناهګار دی خپل ګناهونه کمولې د پاره دا څه بلا ځون سره شریک څه بل څه نه یو مپلان کا یاد دی واجی نه غیبت کوي پس ډیر زحمت نه دي کوم خود څو کو چې انسان غیبت نه ځون وسدي څو کې انسان یو راه حل دادې چې انسان ای گناه ای غیبت کوم گناه دی ادي ته سوچ وکي د غیبت کوم رزلټ دی نتیجه دی عاقبت دی ته سوچ وکي چې غیبت ذریعہ سره پروردگار عالم لطف و کرم نظر موت نه کوي غیبت واجنه ایمو اعمال سالویت شپې ورځې نه قبليږي غیبت واجنه ایمو نیک اعمال ایبل عمل لمی دویرسی غیبت تسی ده گویا ز قیامت ورځي و بیا تسی دسترخوان باندې کې نوم سال د بټوله مردار یې خېزه به ماغوی نه تغذیه کوم پس کله د غیبت نتیجې ته انسان سوچ وکي نو بیا ځان غیبت نه بچ کوای شي وګرنه غیبت ډیر سنگینه ګناه ده واقعا ډیر سنگینه ګناه ده روایاتو کې خو ځنه داسې الفاظ استعمال کړي د معصوم کول دي الغیبت اشد من الزنا دومره سخت الفاظ استعمال کړي دي صدقه عظیمه ګناه نه غیبت بدتر دی خو مو ته ویلي غیبت کوم دا وجه دي چې ګناه هغه دا غیبت کومه ګناه دی هغه باندې مې اعتقاد نشته واقعا څه کله انسان ته پاته ولګي چې غیبت یعنی بل مؤمن غرور وخت وړل هغه به چی ته انسان وخت خوري خو موت ته چونکی یقین نشته د اهل بیت تاسو په بری کې نه یم ځان په بری کې د اهل بیت فرامینو په بری کې ته یقین نشته دیو چې نه غیبت کوم کچېری موت یقین می اعتقاد مو مضبوط وي د پیغمبر خبري باندې د امام خبري باندې چې یقینا غیبت د سې دل کې خپل مردا ورور وخت خوري نبی چوک ته ور دي څنګه خپل ژوندۍ کې مردا ورور وخت خوري خو حقیقت کې غیبت هم دسي دي پس انسان ته د یقین ضرورت دی چې مو ته خپل ائمه او خبرو باندې پکور دی یقین وساتو څکله یقین انسان ته پیدا شي نبی انسان دغه ګناهونو نه دسي نور ګناهونو نه بیا ځون ستای شي صلوات و سلام محمد و علی محمد بس دعا کو پروردگارا محمد و علی محمد عظمت صدقے کی پروردگار اہل بیت اطہار عظمت صدقے کی پروردگار موٹول ہوتا ہے گزشتہ گناہوں معاف کی پروردگار موٹول ہوتا آئندہ گناہوں نہ خصوصاً غیبات نہ تہمات نہ پروردگار نور گناہوں کبیرہ نہ متا بچ کے دلی توفیق نیات کی پروردگار محققی مانو کی د مولا ابا عبداللہ الحسین ازادار نه حساب کی پروردگار متبار بار دی دنیا کی دخل مولا زیارات و آخرات کرد شفاعت نصیب کی سو جملے د مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام و بیا سو جملے دغه قدرمنی بی بی دغه شپه منسوبه ده د حسین هغه قدرمنی لور پسې مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو سنی عالم یای چې د یزید غلطیونه یو غټه غلطی داوا څنګه کربلا نو ورستا اول الله خلخنا ځون سره بوتلله باندې کې بوتله دا د یزید رسوایی ټولو نه غټ اعلان انداو واقعا اند سي دي کچېره یزید هغه اقدام نه وی کړي دا اول الله خلخنا باندې کې نه وی بدلی نو یقین وساتوي چې څنګه د حسین مبارک بدن د کربلا سمکی خور لاندې دي اندسي به د حسین مشنه کربلا پوری محدود پاتې شي کله دنیا گوشه گوشه تا د حسین پیغام یا د حسین نما ورسیده هغه سجاد مولا او د ولیای مکرمه بیبی خطبه اثر